د پاکستان کرکټ ټیم دا تباهي وګورئ چې د مصباح د زوی دپاره پاکستان کرکټ بورډ خپل مکمل قانون بدل کو. کم قانون بدل کړي تفصیلا خبره پې کوو. پاکستان کې تاسو له خدا پته را چې پرچې کې لړیان د پاکستان انټرنیشنل ټیم کې ډیر دي خو با په ډومېسټک لیول باندې ورخته چې کم دا واړه الکان دي لکه انډر 19 شو انډر 16 شو یا ګریډ 2 کرکټ شو نو په دې کې به شفارس څومره چلی دی خو ما تابعي سوچ هم نشو کولی ځکه چې په انټرنیشنل سطح شفارس چلی نو بیا په دغه سطح باندې به خو شفارس ضرور چلی. او د مصباح زوی چې کوم دی فهم الحق مصباح الحق زوی دی فهم الحق هغه ګوره انډر 19 چې تیر شوی کم ورلډ کپ هغه کې راواچول شو او دغه په ځای د کشمیر یو الکو چې هغه په ډومېسټک کې هغه په ډیویژن چې کم کرکټ وای کې هغه سنچریانې واخلې وي یو ډیر زبردست کلاړي خو هغه ته بهر شو د مصباح زوی په پیراشوټ باندې راکو شو په ټیم کې هغه ورواچول شو د شفارس په وجه باندې په دې باندې مخکې ما یو کمپلیټ ویلاګ هم جوړ کړو. خیر په هغه خبره نه کو اوس پی سی بی کم قانون د مصباح زوی لپاره بدل کړي په دې باندې خبره کو جی د پی سی بی مطابق د پی سی بی دا رولز دا قانون یو کنه چې کم کلاړي فرست کلاس ډپارټمنټ لوب وکړه یو کلاړي د هغه ډپارټمنټ لکه د پی سی بی رولز یا ډپارټمنټ ټورنامنت هم په پاکستان کې چي لکه سوی نارترن ټیم شو د موبیلنګ ټیم شو پکې د یوفون د ډپارټمنټ کرکټ دی لوي رشي د ایچ ای سی د هایر ایجوکیشن کمیشن چې کم ټیم دی هغه ټیم شو پکې نو سو پی سی بی مطابق د پی سی بی رولز دا و چې کم کلاړي فرست کلاس ډومېسټک فرست کلاس ډپارټمنټ لوبه وکړه نو هغه کلاړي ګریډ 2 کې لوبه نشي کولی. ګریډ 2 هم یو قسم لا د پاکستان کرکټ ټیم ته راتلو یو ډومېسټک غونټه کرکټ وي نو چې څوک ډپارټمنټ کې لوبه وکړي نو ګریډ 2 نشي کولی دا د پی سی بی په رولز کې و نو دا رول چې کم دی پی سی بی بدل کړی دی خو پی سی بی دا ځل دا قانون بدل کړو ایچ ای سی ته ریکویسټ کو ایچ ای سی چې کم دی هغه ریکویسټ کړو چې هغه سره لوبه کول والا کلاړي ګریډ 2 لوبه کول شي. پاکستان کرکټ بورډ اوس دا قانون بدل کو کنه چې ایچ ای سی سره کم کلاړي لوبه وکا لکه مطلب ډپارټمنټل لوبه کم کلاړو کا نو هغه ګریډ 2 لوبه کولای شي. ګریډ 2 لکه دا ټول نوجوان صرف د مصباح رضوی د پاره نه څومره هم نوجوان کلاړیان دي چې عمر 13 دی 14 دی 15 دی 16 انډر 19 پورې څومره هم نوجوان کلاړیان دي ای د پاره یو دا ډیر زبردست اعلان شو ای د پاره دا یو زبردست اپورچونټی چې ګریډ 2 کې خپل پرفارمنس شو کول شي. خاطر شوی کال پی سی بی چې کم کوچ محمد وسیم هغه پی سی بی ته ریکویسټ وکړ چې ډپارټمنټل گیم کول والا ماشومان ته دی د ګریډ 2 اجازه ورکړل شي خو هغه ټایم پی سی بی ورته ویل چې دا رولز کې نشته نو ځکه د اجازه ته لمونږ نه درکو. خو اوس د پی سی بی ډایرکټر ډومېسټک کرکټ خرم نیازي دی جی خرم نیازي د مصباح کازن دی د مصباح تربور دی او د مصباح زوی چې کم شو دغه رواره شو نو هغه د ډومېسټک کرکټ چې کم دی ډایرکټر دی او دا یو بیوروکریټ دی دا خرم نیازي چې کم دی دا یو کرکټر نه دی دا یو بیوروکریټ دی نو بیوروکریټ دی دا هغه دا چینجز وکړل د پی سی بی په دې قانون کې د پی سی بی په دې رول کې هغه تبدیلیو کا چې تاسو د خموي چې دا مصباح کزن دی او د مصباح کزن چې کم دی نو خامخا د مصباح زوی ورواره شنو د ورواره د پاره غوي دا ډیر چې کم کرکټ ایکسپرت دی وای چې دا د مصباح د زوی د پاره د قانون بدل کو د مصباح د زوی د پاره د ټولرس بدل شو. خو بل طرف ته تاسو لموي دی فائدہ هر ماشوم ته ده چې کم واړه لکان دی وغي هارد بال گیم کوي ګریډ 2 کول غواړي ډومېسټک کرکټ غواړي یا غي ډپارټمنټل گیم کول غواړي نو د پاره دا شی سان شو صرف د مصباح زوی د پاره نه خو د مصباح زوی د پاره شو یا د هر چا د پاره شو خو فائدې هر کلاړي لده جی نو تاسو دې حواله سره لري خپل رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.